अस्सलाम वालेकुम د ورډپریس د سیریز اتمه ویډیو او نن به موږ ډسکس کوو چې تاسو پیجز څنګه استعمالولی شئ. دا ډیشبورډ دی موږ سره. تاسو ته زه یو ویب سایټ ښیم. سپوز دا د سکول یو ویب سایټ دی که نه، نو دې کې په مین باندې دا ډیټیلز دي په هوم پیج باندې. که تاسو خیال وکړئ اباوټ اس ته لاړ شئ نو دې کې لیکلي اباوټ سکول. دا د سکول باره کې انفارمیشن دی. دا چې کوم دی دا ډېر فریکوینټلی نه چینج کیږي. ټیک شو که نه. که موږ یو ویب سایټ کولو کو د نیوز، دا نیوز ویب سایټ دی، دې کې دا ارټیکلز دي یا پوسټ کوم چې موږ الریډي سټډي کړي دي، دا پوسټ دا فریکوینټلی چینج کیږي. نن دا نیوز راغی دی، سبا به بلي، پرون دا نیوز و، بل ورځ دا نیوز و، دا چینج کیږي دا ارټیکلز. پیجز چې کوم دي که نه دا ډېر زر نه چینج کیږي. دې کې چې کوم انفارمیشن دي لکه دا د دوی ویژن دی، میشن دی، موټو دا اباوټ اس دی یا کنټیکټ ډیټیل دی، دا به تر هغې نه چینج کیږي تر څو چې دوی دا د فون نمبر نه چینج کړي یا د ایډرس نه چینج کړي. نو دې دپاره مونږ پیج یوز کوو. کوم چې سټیټیک کنټینټ وي هغې دپاره مونږ پیجز یوز کوو. نو که تاسو اوس سپوز داسې چل کوو چې دا اباوټ اس پیج نه دی، دا مونږ په خپل ویب سایټ کې هم جوړو. نو ډیشبورډ ته چې راشئ دې کې تاسو ته پیجز ښکاري. دلته مونږ سره بای ډیفالټ یو څو پیج دي. صحیح ده. زه یو نوی پیج جوړوم اباوټ اس، ایډ نیو باندې به کلیک کوئ. اومکه د پوسټ چې کوم ایډیټر دی، اومکه ایډیټر به تاسو ته راشي اباوټ اس. صحیح ده. دې کې پهله موږ سره دا تصویر دی، زه به دا تصویر واخلم. سپوز سیف دا تصویر ما واغستو، دا به زه ایډ میډیا په ټاپ کې به زه دا ایډ کړم. څه شو ټیک شو. دا تصویر ما ایډ کو په ټاپ کې. د دې سایز به زه کوم فل، دا خو فل دی، لارج به کوم فل. ښه دا به موږ ته په آوټپوټ کې بیا صحیح ښیي. او دا به زه دې نه دا د دې هیډینګ دی. ټیک شو. هیډینګ سینډ اټ ټو می، نو پرابلم سینډ. او دا شو ډیټیلز، بیا ویژن میشن موټو دی، دا بیا هیډینګ دی. دا پیجنې ستاسو ایډیټر چې دا تا کوم شی را چپه کړو که نه، دا الریډي هیډینګ دی، نو دی هم هیډینګ ته کنورټ کړي. صحیح ده. دا به زه کوم پبلش، نو دا موږ سره یو آر ایل راغو. یو آر ایل نه چک کوو چې دا څنګه دی. دا زموږ اباوټ اس پیج دلته راغو. صحیح ده. اوس د دې تصویر لیاوټ چې کوم دی دا فل نه دی، دا په تیم باندې ډیپینډ کوي. کوم تیم چې موږ یوز کوو که نه دا په هغې ډیپینډ کوي. د دې چې کوم دا کنټینر دی دا وړوکی دی. په فیوچر کې به موږ بیا ایلیمنټر انشاءالله استعمالو، هغې کې به دا څیزونه تاسو ته کلیر شي. اوس ځان کنفیوز کوئ ما. دا موږ سره اباوټ اس پیج. دې کې به تاسو نور تصویران اچول غواړئ یا د سټاف یا وټ ایور، هغه تاسو ایډ کولی شئ. اوس یو بل پیج موږ ایډ کوو کانټیکټ اس والا. کانټیکټ اس دا شو کانټیکټ اس. دی کې سی دی، دی یو تصویر اچولی. کانټیکټ اس ډیټیلز دی او فارم دی. دا فارم به موږ په پلګین کې سټډي کوو را روان اپیسوډ کې. ښه دا کانټیکټ اس پیج اوس موږ ایډ کوو. دې کې ټایټل شو پهله، بیا به موږ ډیټیل واچو. سپوز دا به موږ واچو ان آرډر لیسټ، ایډرس یونیورسټي روډ پېښور، بیا شو فون 02091 بلا 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 بلا، بیا به شي ایمیل info@abasin.com سپوز. ټیک شو. دې نه علاوه تاسو په کانټیکټ اس پیج کې میپ هم ایډ کولی شئ. ګوره دا کم ایډیټر چې کوم دی که نه، دا په لیفټ سایډ کې چې کله ویژول سلیکټ وي، نو دا مطلب دی چې تاسو څه لیکئ یا به تاسو ته ښکاري. ټیک شو که نه. دا به ویژولي تاسو ایډیټ کوئ. که ستاسو د ایچ ټي ایم ایل یا سی ایس ایس نالج وي، نو دې کې دا یو بټن د دې ته لیکلي دي ټیکسټ، دا به تاسو ته ایچ ټي ایم ایل سی ایس ایس کې شو کوي. صحیح ده. نو که تاسو دلته کې په ایچ ټي ایم ایل کې څه لیکئ، هیلو ټیسټینګ، او دا ما پی کلوز کو، نو ویژول کې تاسو سره پی راغلی دی. صحیح ده. دا ما تاسو ته ولوي، اوس ته ایکسپلین کوم. مونږ راځو ګوګل میپ ته. ګوګل میپ او ما کلو کو سپوز هنداره اکوزیشن کلب. سپوز دا زموږ ایډرس دی. ټیک ده. دې کې زه په شیر باندې کلیک کوم او دلته کې یو د لینک خبره ده. دا لینک تاسو
چې ته مرګري تاسو ته وایي لوکیشن دپاره هغې دپاره استعمالېږي. دلته یو بل آپشن دی امبیډ میپ، دا هغه دپاره استعمالېږي ویب سایټس دپاره. دا HTML به کاپي کوي او دلته به راشئ او تاسو به د ټیکسټ ته سویچ کوئ او دلته کې دا پیسټ کوئ. صحیح ده. اوس ویژول ته راشئ، تاسو سره میپ انزرټ شوی دی. صحیح ده. دا زمونږ میپ دی. دا زمونږ کنټیکټ ډیټیلز وو. فارم چې کوم دی د کنټیکټ فارم دقه یو دا فارم دا به پر روان هغه کې وي اپیسوډ کې. دا به کو مونږه پبلش. ټیک شو. دا راغو مونږ سره اوس کنټیکټ اس دی کې فون نمبر دی. اوس دا دلته نه ښکاري باره په نیویګیشن کې، نو د دې تاسو ته پته الریډي پکار ده چې دا مونږ کوم ځای نه ډسپلی کوو. ایډیټ ته به لاړ شئ، اپیرنس کې مینیو ته، او مونږ کومه مینیو ته ټاپ دا سلیکټ کړئ. دې کې مونږ سره دقه ډیټیلز دي. دې کې زه اوس دا کنټیکټ اس او اباوټ اس اچول غواړم. نو وګورئ دا مونږ سره پیجز دي، پوسټ هم تاسو اچولی شئ لینکس کې او کیټګریز هم. اوس مونږ راشو پیجز ته، یو اباوټ اس یو کنټیکټ اس، دا به مونږ پوش کړو. صحیح ده. دا یې دواړه راغل. اباوټ اس چې کوم دی یوزولي د هوم نه بعدي او کنټیکټ اس په اینډ کې وي. د ویب سایټ سټنډرډ رولز دا به هم تاسو فالو کوئ. ښه، دا نه چې کنټیکټ اس هم چېرته بل ځای کې اچولي. خلک الویز خلک چې کوم دی کنټیکټ اس په اینډ کې ایکسپیکټ کوي، تاسو هم په اینډ کې اچوئ. دا به مونږ ریفریش کړو. ښه، مونږ سره اباوټ اس هم راغی دی، مونږ سره کنټیکټ اس هم راغی. په دې کلیک کړو، دا اباوټ اس پیج شو، دا کنټیکټ اس پیج شو. بله امپورټنټ خبره، اوس موږ سره په ویب سایټ باندې کرنٹ پوسټ شو کیږي. کرنٹ پوسټ د بلاګ پوسټ. موږ یو هوم پیج جوړول غواړو کویکلی. صحیح شو. چې زمونږ ویب سایټ څوک وزټ کوي هغه ته یې پهله هوم پیج ښکاري. دا موږ سره الریډي هوم پیج. زه په ایډیټ باندې کلیک کوم او دې کې لیکم هیلو ټیسټینګ دیس از اور هوم پیج او یو تصویر مې پکې واچولو. دقه یو ټیک شو. دا زموږ هوم پیج دی. اپډیټ تاسو چې دا ریفریش کوئ دا به همدقسې وي. نو چینج. ورډپریس بای ډیفالټ تاسو پوسټ شو کوي. مونږ به لاړ شو سیټینګز کې ریډینګ ته او دلته کې دا سیټینګز دی. ستاسو په هوم پیج باندې وایي مونږ څه شو کوو. زما لیټیسټ بلاګ پوسټ شو کوو. زه ورته وایم چې نه لیټیسټ بلاګ پوسټ مه شو کوو، زما یو سټیټیک هوم پیج هغه دی پیج دی هغه شو کوو. نو پیجز به تاسو سره ټول راشي. زه به ورته وایم چې یاره هوم پیج کې څه دي، دا زما هوم هغه دی فرنٹ پیج دی. سیف. اوس مونږ ریفریش کړو نو زمونږ هوم پیج باندې هغه پیج راغی. دا تاسو انیثینګ ساتلی شئ. زه سپوز اباوټ اس ساتم. اوس په زمونږ هوم پیج باندې اباوټ اس راغو. که هوم پیج اکسس کوئ تاسو په خپل لوګو باندې کلیک کوئ نو تاسو هوم پیج به راشي دلته. اوس دا سامپل پیج چې کوم دی که نه دا مونږ هوم پیج جوړول غواړو. دلته راشئ سامپل پیج سلیکټ کوئ، سیو چینجز. دا زمونږ هوم پیج شو. دلته سامپل پیج لیکلی دی، دلته کې هوم پکار دی. مینیو ته راشئ، سامپل دی دلته ولیکئ هوم او سیو. ریفریش. دا شو هوم اباوټ اس انټرټینمنټ بلا 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 بلا. نو که تاسو اباوټ اس باندې کلیک کوئ یا به تاسو ته اباوټ اس ډیټیل وښیي. اوس که تاسو په سپورټس کې نیوز کتل غواړئ هغه به تاسو ته نیوز ښیي. ارټیکلي او پیج دا دوه ډفرنټ سیزونه دي. صحیح ده. باقي به نور کنټیکټ اس فارم کې چې کوم د فارمز مامز اټکول دي دا به موږ را روانه ویډیو کې ګورو. پیجز کې دومره خاص څه نشته دی. په یو ویب سایټ کې تقریبا 10-12 پیجز سټیټیک دا به تاسو له جوړول وي. که دې باره کې هم څه هغه وي کوېسچن وي په کمنټس کې ولیکئ. والسلام.